نو زه نن تاسو سره یو څیز شیر کوم د زمونږ په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص نن سبا یوه فرقه راوتلې د غلي بریلیانو والا چې هغه کټر بریلیان دي او د پیر سیف الرحمن علیهم علی هغه طرف ته ځان منسوبوي او ځان ته سیفیان وایي او د دوی کار دغه دی چې د علماء اهلسنت والجماعت علماء دیوبند تکفیر کول او د تبلیغی جماعت ته گمراه ویل او د هغې تکفیر کول او په جوماتونو کې خو ښکلی ډانس او خو ښکلی ګډېدا کول. راځئ د تاسو لږ د ډانس وګورئ بیا به هغې نه بعد انشاءالله یوه بله مقصدي خبره کوو. دا عاجز بس دا پرېوتو دښتې راکړه اوس راشو لږ به مخکې مو ګورو دا لږ وګورو ماشاءالله دا هر څه دوی د دین په نام باندې کوي. دا اب بدبخته فرقه ده چې په جوماتونو کې ډنسونه او د جوماتونو نه غوبل جوړ کړي د جوماتونو بې ادبي دا هر څه دوی د دین په نام باندې کوي او دې ته دوی نام د وجد ورکوي. راځئ زه تاسو ته یوه حواله پیش کوم هغه حواله وګورئ او انشاءالله د چا هم چې دماغ برابر وي په دماغو کې عقل او اختلال او فتور نه هغه ته به دې حوالې ته خامخا خندا ورځي. دا وګورئ دا هم د دا هم د دوی یو دغه سیفي دی دا تاسو ولیده عاجز په بده ورځ اخته دی که الله یې په اخته کړي. دا ډېر بدبخته قوم او بدبخته خلق او بالخصوص د علماء دیوبند تکفیر کوي العیاذ بالله. دلته د یو بل دا هم دا وګورئ د شکل یې وګورئ دا هم یو سیفي دی ځان ترې ځنه وساتئ دا د په بینونو مخه ته کېږي دا هم یو سیفي دی. دا ایاز بچا دی د سیفیانو ول چې جاهل سیفیانو خو ځنې مناظر جوړ کړی دی او د دوی علما مونږ سره بیانونه شته چې هغه وایي چې ایاز بچا زمونږ مناظر نه دی. بهرحال دا کتاب دی حضرت اخونزاده سیف الرحمن پیرچی مبارک کا پیغام علماء و مشایخ اور عوام اہل سنت کے نام د دې مرتب د صوفی غلام مرتضی سیفی چې د پیر سیف الرحمن خلیفہ دی او دا کتاب چپ کړی دی مکتبه محمدیه سیفیه لاهور والا چې د سیفیانو مکتبه د سیفیانو د مدرسې نه چپ شوی دی. سیفیانو ته چې دا حواله پیش کوي چې مونږ دا نه منو هلکه بیخته اوزه د ستاسو سیفیانو لیکلی دي. دې کې څه وایي د پیر سیف الرحمن علیهما علی دا سیف الرحمن نو دا حقیقت کې صدیق الشیطان عدو الرحمن دیس کتاب په صفحہ 13 باندې دی وای چې اس کے باوجود جب میرے سامنے حفظ الایمان کی وہ عبارت جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پاگلوں کے علم سے تشبیح دی گئی ہے پڑھی گئی وای چې کله چې ما څنګه د حفظ الایمان چې دا د علماء دیوبند سرخیل حکیم الامت اشرف علی تنوی صاحب رحمت الله کتاب دی وای چې کله هغه کتاب ما څنګه چا تیر کو ما ته چا ووی هغه عبارت تو میں نے اس کے مصنف قائل مصدق و مصحح و کافر قرار دیا نو وای چې ما په فتوا ورکړله چې اشرف علی تنوی هم کافر دی الیاذ بالله او چې څومره دیوبندیان د دې کتاب او اشرف علی تنوی
تصحیح کوي هغه ته صحیح سړی وای دا ټول هم کافران دي. علماء دیوبند تکفیر گئے اور وہی چیز اسی طرح دیگر تمام گستاخانہ عبارات کے قائل مصدق و مصحح کو کافر قرار دیا. اور میرا آج بھی یہی فتویٰ ہے اور الحمدللہ میں کتاب حسام الحرمین کی بھی مکمل تائید کرتا ہوں. حسام الحرمین آغا بدنام زمانہ کتاب دے احمد رضا خان بریلی چې ایک نمبر شریر او فتنگر انسانو چې په علماء دیوبند باندې تهمتونه لګولیو، په قاسم ننوتوی باندې، اشرف علی تنوی صاحب باندې، خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمت الله علیه باندې او رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه. او په دې کتاب کې لیکلی دي چې دا کافران خود کافران دي د سرور واړه چې څوک د دوی په کفر کې شک کوي هغه هم کافر دی. اوس ګوره دا پیر سیف الرحمن چې دا دوی ورته مشایخونه وایي پته شته نه چې څه سال قباد دا څه وایي چې زه د احمد رضا خان بریلی د حسام الحرمین کتاب زه تایید کوم. مونږ سیفیانو ته دا وایي چې سیفیانو تاسو کې شرم او حیا نشته، تاسو ځان ته په کومه خلو باندې وایي چې تاسو دیوبندیان یې، خلکو له دوکې ورکوئ. دا یو کتاب دی ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفت اعلام مذهب مالک. دا امام قاضی عیاض رحمت الله علیه مشهور محدث او مشهور صوفی تیر شوی دی، د لویو مشایخو نه دی. دا همداسې نه چې دا داسې سړي حواله نه پیش کوم چې هغه د تصوف خلاف دی، نه، قاضی عیاض ته په تصوف کې یو مقام حاصل دی. د هغه کتاب د ترتیب المدارک و تقریب المسالک رازوی په دې کتاب کې دی څه وایي، دا د قاضی عیاض کتاب دی او د صفحه 53 ده. دی وایي قالت النسیو کنا عند مالک و اصحابه حوله. دا د امام مالک شاگرد دی، هغه وایي چې یو ورته مونږ امام مالک رحمت الله علیه سره ناسو و اصحابه حوله او د امام مالک رحمت الله علیه شاگردان د ارد گرد ناسو، امام مالک سره خپل شاگردان هم. فقال رجل من اهل نصیبین، وایي چې نصیبین یو مقام نوم دی، هغه د علاقې یو سړی و، هغه امام مالک نه تپوس وکړو، څه تپوس یې نه وکړو، او ورته وایي عندنا قوم یقال لهم الصوفیه، چې جی مونږ خواته خو یو قوم دی، ځنه انسانان دي لو یقال لهم الصوفیه، هغه ځان ته صوفیان وایي چې مونږ صوفیه کرام یو. یاکلون کثیرا، خوراک دومره کوي چې دومره خېټه به یې وتلی لکه اوس تاسو چې د پیر صاحب ولید څومره خېټه یې وتلی وه. یاکلون کثیرا، خوراک کوي ډېر، حلوګانې بخوري، څه څیزونه بخوري، او بیا چې خوراک وکړي ډېر نو هاضمې دپاره څه کوي. ثم یاخذون فی القصائد، بیا به په جوماتونو کې کینی ګانې بجانې به ولګي. دلته په دې کې مساجد ټکې نشته، د هغه وخت کې هم خلکو دغه څیزونه کول خو مساجدو نه بهر ګمراهانو به. او دې صیفیان خو دومره ګمراه دي چې دې د ډانسګان د اجړتوب په مسجدونو کې لګیا. ثم یاخذون فی القصائد، او جی بیا ګانې بجانې او قصیدې او نظمونه لګیا کې لکه د صیفیان ول چې تاسو ولیدل. ثم یقومون، او بیا ودرېږي، فیرقصون، بیا ډانس کوي، رقص کوي په مسجد کې لکه د صیفیان چې په مسجد کې لګیا وي. دې داسې نه دی ورته ویلي چې فیرقصون فی المسجد فی المساجد، بلکې رقص کوي مطلقا. امام مالک څه ورته وایي تاسو یې واورئ، تاسو ته به هم انشاءالله خنده دار شي. فقال مالک، امام مالک ورته وایي اصبیان هم، آیا د ماشومان دي، ولې دوی دا کار ولې کوي، دغه ماشومان دي نه پوهېږي، وړوکي دي، مشران نه دي، ولې داسې کوي. قال لا، هغه شاګرد ورته وایي چې نه جی ماشومان هم نه دي، مشران دي، کشران نه دي. بیا امام مالک ورته وایي تعجب کوي، قال مجانینهم، آیا دا لیونیان دي، د دوی په عقل کې فتور دی، د بیوقوفان دي. قال لا، هغه شاګرد ورته وایي چې نه چې لیونیان هم نه دي، هم قوم مشایخ، خو داسې خلک دي چې ځان ته مشایخ وایي، وغیر ذلک عقلاء، او ځان ته عقلمند وایي، ځان ته پوی علم والا وایي، دومره پګړې به هم په سار تړلی او کرتې خطې به هم اغوستي، ځان ته مشایخونه وایي چې موږ خو جي مشایخ یو، موږ خو صوفیه کرام یو. فقال مالک، امام مالک ورته وایي ما سمعت ان احدا من اهل الاسلام يفعل هذا،
چې وروره دا خو د مسلمانانو کار نه دی. امام مالک څه جواب ورکوي هغه شاګرد ته چې دا د مسلمانانو کار نه دی. په مسلمانانو کې په اهل اسلام کې چې څوک مسلمان وي د نام مسلمان ډول نه وي. په مسلمانانو کې مونږ چا نام داسې نه دی اورېدلی د صحابهو نه، تابعینو نه، تبع تابعینو نه، د الله د رسول نه چې هغه دا کار یې کړی. الله رسول به چېرته تاسو پې سوچ وکړئ دغه به یې کړي چې الله رسول په منبر باندې ناست دی یا یو صحابي داسې به کړي، یو تابعي به داسې کړي چې په منبر باندې ناست دی او روټۍ ډېره خوړلې ده، حلوه یې خوړلې ده، اوس هغه هضمه کوی نه شي او دې ډنسونه لګیا کې بیا په منبر باندې پاس او په جومات کې پاس او هغه څیزونه کوي چې والله چې کفار هم پې پرې خندا کوي، مسلمانان یې وشرمول. بیا هغه سړی ورته وایي، امام مالک ورته وایي چې یاره دا خو د مسلمانانو کار نه دی. فقال له الرجل، سړی ورته وایي بیا بل یأکلون ثم یقومون ویرقصون دوائبا. بل یأکلون چې جین هغه خو داسې خلک دي چې خوراک وکړي، حلوګانې وخوري، ثم یقومون او بیا د حلوې د هاضمې دپاره، ویرقصون دوائب او ډېر په مشقت سره به دوی رقص کوي. دوائب دا یا د آبانه وتلی دی او یا د دوابانه وتلی دی، یعنی یا خو دغه اجوف واوي دی او یا محموز العین دی. بهرحال معنا د دواړو نږدې ده، مشقت برداشت کول. یرقصون دوائب او ډېر په مشقت سره به ډانس کوي په جومات کې. تاسو د ما ویډیو درته ولګوله، هغه پیر صاحب چې څومره په مشقت سره لګیا دی چې اخر ته بیا په مځکه باندې سملست نور یې ډانس نشي کولی. ویلتم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه، او ځنه پکې خپل سرونه وهي او ځنه پکې خپل مخونه وهي او وایي چې مونږ وجد کوو. فضحک مالک، امام مالک ورته په خندا شه چې دا بیا لیوانیان نه دي، دا به څوک وي. فضحک مالک، امام مالک چې د مدینې امام دی او دته امام المدینه ویل کېږي، د مدینې منورې امام دی او په ائمه اربعو کې لوی مقام د ده دی او امام مالک محدث هم دی، مفسر هم دی او فقیه هم دی. فضحک مالک، امام مالک ورته په خندا شه. اسې زه تاسو نه تپوس کوم که چېرته امام مالک خو په مدینې کې ټول عمر تېر کړی دی، هلته قبر دی په مدینه منوره کې، که امام مالک چېرته په مدینې منوره کې د الله د رسول او د صحابه او د تابعینو په تذکرې کې دا څیز اورېدلی وی، نو آیا امام مالک به په دې څیز پورې خندا کولی؟ خو هغه ته پته وه چې دا د مسلمانانو کار سره دی نه. فضحک مالک، امام مالک ورته په خندا شو. ثم قام فدخل منزله، بیا امام مالک ودرېدو او بیا لاړ خپل کور ته داخل شو. فقال اصحاب مالک للرجل، هغه امام مالک چې کوم نور شاګردانو هغه سړي ته وویل لقد كنت یا هذا مشؤوما على صاحبنا. ای پلانیا ته راغلی د امام مالک نه د یوې داسې مسلې تپوس وکړه، ته خو ډېر منحوس انسان یې، ته خو ډېر منحوسه وختلی او ډېر بیکاره وختلی. یعنی هغه د امام مالک شاګردان چې هغه هم د وخت فقها او د محدثینو، هغه د دې سړي ته وایي چې تا د امام مالک نه یوې داسې خبرې تپوس وکړو چې د دې د حرام کېدلو او د ناجایز کېدلو پوښتنه کول هم دا هم نه دي صحیح. ته خو ډېر منحوس انسان یې، څوک به داسې وي چې هغه روټۍ ډېره خوړلې ده او بیا ډنسونه کوي او دې ته نام د دین ورکوي او دې ته ځان ته مشایخ هم وایي، ځان ته عقلمن هم وایي. دا خبره هم د پوښتنې ده، یا هذا مشؤوما علی صاحبنا، ته خو ډېر منحوس وختلی. او بیا څه ورته وایي د امام مالک شاګردان هغه سړي ته، لقد جالسناه نیفا وثلاثین، نیفا او نیفا دواړه راځي، نیفا وثلاثین سنتا، چې مونږ د امام مالک سره په 100 کالو نه زیات ناسته کړې ده. امام مالک سره مونږ 150 کالو نه زیات وخت کېږي چې مونږ ورسره پاتې کېږو، مونږ دنه د حدیث او د فقه علم حاصلو، خو ما رأیناه ضاحکا، مونږ امام مالک چرته هم په د 150 کالو کې نه دی لیدلی چې د خندا کړې وي الا فی هذا اليوم، مګر نن چې دا تا ول خبره یې واورېدله امام مالک ورته په خندا شو. تاسو پې سوچ وکړئ چې دا د خندا خبرې دي که نه؟ مسلمانان یې وشرمول دي سیفیانو او ځان ته وایي چې مشایخ، ځان ته وایي چې صوفیا.
دا تصوف نه دی. دا تصوف په نام باندې امت مسلمه ته دوکا ورکول دی، امت مسلمه په ایمان باندې ډکا اچول دی. مونږ ته په کار ده چې د دې بیوقوفانو نه، د دې بد عقیده او د دې دین دشمنانو نه خپل ځانونه هم وساتو او خپل متعلقین هم وساتو.